الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يسألونك دی سوال کئی دتان اے نبی علیہ السلام عن الخمر فبارد شرابو کے والمیسر فبارد جوارائے کے. قل ورتوی نبی علیہ السلام فیہما پدی دوارو کے اسم کبیر گناہ لوی دے ومنافع للناس او بدی کے فوائد دی پائدی دی دپار دا خلقو و اثمهما او گناہ دی دوارو اکبر دا لوی دے من نفعهما دا نفع دا دوارو دا. ویسألونک دی سوال کئی دتان نبی علیہ السلام ماذا ينفقون چھ سمال خرچ کی دی دا اللہ پلا رکھے. قل ورتوی نبی علیہ السلام العفو تاسو زائد مال سیوا مال خرچ کئی دا قل ضرورتنا کذالکم تکرنگ یبین اللہ بار بار بیانی اللہ تعالی لکم تاسو تال آیات آیاتنا لعلکم دپارے تتفکرون چی تاسو سوچو کئی فکرو کئی. شاعتہ مسئلہ دا جہاد 13 شوا او جہاد سرد انفاق مسئلہ 13 شوا چی مال خرچ کی جہاد پہ انفاق پہ مال بانی کی گی اسلحہ بانی کی گی. اس دا صحابہ پہ ذہن کی دو خبر رالی یو جہاد خوب من کو جہاد دا پارا داسی سیزونا استعمالول کہ اغیر سارا انسان تا تقویت ملاوی گی اگی شجاعت رازی آغا سیزونا با ٹکوی که ٹکونی و بیا خصوصا شراب داسی سیز دے کہ کلا شراب سڑے اس کی نو دے پخپل نشا کے مشی دداڑو پروانی دے بیا پا غر وروالا دے نپوئی گی. نو آیا دا جہاد دا پارا منگا شراب سکلے شو یو دا سوال را گئے. دوی مدالا کہ اللہ وی دا خدای پلارا کہ جہاد دا پارا مال خرچ کئی نو آیا منگ پا جوارائے بادے مال چھ دے نو آغا گھٹلے شو پا جوارائے کہ منگ یو داو لگو پاگے کہ بلا پیسی راشی دا پیسی بدا اللہ پلارا کی خرچ کرو. آیا دا منگ لٹک تا در اس دوارو سوال جواب اللہ راولے گا. شراب ابن سینا لوی طبیب تیر دے آغا وی پا شرابو کی آغا 50 فوائد لکلی دی 50 فائدی دی. آدھا منگ استاد سیبی جی سڑے ہو گوری سڑے ہو جی شراب مسکلے دو دا سے فائدی لکلی دی وہ بلغاڑے تا ام پدا کتاب کے وہ سراغ بیا داغی نقصانات لکلو نی یو نیم سل نقصانات دی شراب. نو اللہ وی ٹھیک تے شرابو کے سفائدیش تا و نقصان ڈیر لوئی دے نو تب آگا لگا فائدہ سکے چی ڈیر لوئی نقصان در کے. او جواری نو جوارای کے خطے او داو لگے کلے ہو گٹی او ہوئی آرام او اللہ دا حرام مال صدقہ نہ قبلے. جوارگر سڑے تاسو پا کتلی اللہ نے دار چاہیا پردوستا تی تاسی خلی کی پا جوارائی کے پل جیداد مال ہر سبائی لی حتی دیرو خلقو پا جوارائی کے خس بائی لی دی خپلے بل تیلی گلی دی جوارگر سجوان دی نا اللہ وی نا دا جوارائی دا مال دا حرام دا مال صدقہ نکی دی دو جو فقہا وی
که یو سړی مال حرامي ان دی به په دې کې د صدقې او د ثواب نیت نه کوي، دې سره د ګناهګاري کې بلکې کفر ته وځي. دیو د اعمال د ځان نه داسې لرګی لکه سړی بیت الخلا ته ځي، لیټرین ته ځي، لوی بول کوي، واړه بول کوي او دسماتې کوي، نو دا د ضرورت دی، بس د ځان نه ګند لرګی. دا کرانګې دا حرام مال د سره ګند دی، دا د ځان نه لرګی دی، به پکې د ثواب نیت ځان له خبره ده چې د توبه وباسله او د حرام مال لرګی او الله دله بیا برکت او اجر ورکوي، جدا مسله ده. ولکه دی به پکې د ثواب نیت نه کوي، په حرام مال کې صدقې نه کېږي. کل فیهما اسم کبیر او ګناه لوی دی. دویم دی دا سوال وکړه چې الله وایي د خدای په لار کې مال خرج کړي، نو څومره مال خرج کړي؟ الله ورته وایي العفو، زائد مال خرج کړي. ګوره زائد مال هغه دی چې ستا د ښځې د بچو، ستا د مور او پلار، ستا د ذاتي ژوند د ضروریاتو نه اضافي دی. دا نه، دا صدقه نه ده. ګورې ښه چې خپل بچي د کور کې وږي جاړي ته بل له صدقې کې، دا ټیک نه ده. یو صحابي راغی، ډېر زړې کپړې، ډېر خسته حال و. نبی علیہ السلام ته د خپل فقر شکایت یې وکړ. رسول الله صحابه ته ویل ته سره لږ امداد وکړئ. صحابه سره امداد وکړ. یو صحابي سره د سرو یو وړه ټوکړه و، هغې وله ورکړه. یو درنګ چې تیر شو، یو بل کس راغی، هغه رسول الله ته خپل شکایت وکړ. هغه دا پته نه چې دې نه مخکې چا سوال کړی دی. رسول الله د سره امداد وکړ. نو چې امداد یې کو، نو هغه چاته چې دې نه مخکې سوال کړی و که نه، هغه له یو تن سرو ټوکړه ورکړه، هغه سرو ټوکړه راواغسته، ده ته یې ورکړه. رسول الله هغه واغسته، واپس یې ورته وویشته. ورته تا ما اوس د بل نه غوښتې، تا خپل ضرورت برابر کړه چې ته دله ورکې. نو خپل ضروریات دا به اول برابر. بعضې څیزونه هغه حقوق په سړي باندې لازم وي. زموږ نیکان خلک کله کله د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کیسه کوي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رسول الله چې غزاله ته اعلان یې وکړ، حضرت عمر چې وی ما د خپل سوره مال چې دی هغې نیم ټول ما راړ او زین داو چې نن به زه وګټم. دیکھئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغی، ځان سره سامان راوړی دی. رسول الله ته ابوبکر کور کې دې څه پرېښود؟ یا رسول الله په کور کې مې یو الله او د الله د رسول نوم پرېښودی بس. حضرت عمر سے هو ټوانه پار میدان وګټل. نو موږ دا واقعه وکړو، په دې نیت خلکو ته کوو ترغیب ورکړو چې تاسو هم صدقه ورکوئ. و یاد ساتئ موږ تاسو له داسې صدقه کول جایز نه دي. ګورې ښه چې خپل عرض قربان کړو. هغې دپاره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ایمان هم پکار دی چې داسې د الله باندې د هغه توکل وي، د بل ته سوال نه کوي. تو صدقې وکړې درنګ به بل ته لاس نیسي، دا څه صدقه ده؟ الله وایي تاسو زائد مال چې تاسو سره څومره دی. بعضې خلک داسې ای سره هېڅ نی، نو ځان خوارئ، نو ځان به هم نه خوارئ. ګوره وروستو به راشي، الله وایي کل البس، پوره لاس کولا هم مه ساتئ او بند هم مه ساتئ، اعتدال سره، اعتدال برابر پکار. بعضې خلک ډېر مالدار دی، خانه بینکونه یې ډکي، ګاونډي هغه سیب مړېږي، په داسې مرض کې مبتلا یا غریب یو ځوانه لږ کي، هغه مړېږي او هغه سره پیسې ني، روپۍ ورسره ني. دې څه چل کوي؟ دې چې دی نو بینکونو کې ایښي، خو لکه دې روپۍ ورکوي چاله. دا نه ده پکار، دا نه ده پکار. اوس دا هم ظلم دی چې یو سړي سره بینکونه ډک دي،
او د بل داسې ضرورت ته چې هغه د هغه ژوند پې بچ کېږي او ته په هغې باندې ځان کوږي دا به سبا په قیامت کې الله تپوس کوي ځان له بینکونه ډکول دي ښه الله تعالی وایي کذلک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون چې تاسو تفکر وکړئ سوچ وکړئ فکر وکړئ ګوره الله د احکام ذکر کوي د الله په احکامو کې فکر کوئ د الله تعالی په قدرتونو کې آیاتونو کې انعاماتو کې فکر کوئ چې ته فکر کې فکر ډېر لوی عبادت مولانا رومی وی فکر آباشت کے بخشاید رہی را آباشت کے پیشارت شہی وی فکر آغا دے کہ تا تا سمالار ہو او سمالار آغا دا چتا خدای تا ملاو دا اللہ پا انعامات کی پا دین کی سوچ کو حضرت کی راضی تفکر ساعت خیر من عبادت الف سنت دا خدای پا قدرتونو کے یو ساعت سوچ کول دا د زر کال عبادت نه بهتر دی ښا فی الدنیا والآخرہ په دنیا او امور د دنیا او د آخرت کې ويسالونک د سوال کوي د تعالی اے نبی علیہ السلام عن الیتامى فبارد مالونو د یتیمانانو کې قل وتو نبی علیہ السلام اصلاح لهم اصلاح د پاره خیرون بهتر دا وان تحالتم کچرتا ګډ وډوي اغه سره مالو فاخوانکم دارون استاسو دی والله تعالی يعلم المفسد الله تعالی پیجنی مفسد لرا من المصلح د مصلحنا ولو شاء الله کچر اراده شو د الله تعالی لعنتکم تنگی وکړو پتا زمانه ان الله بشک الله تعالی عزیز پورا عالم حکیم پورا حکمت والده الله وی تفکر کوي په امور د دنیا په امور د آخرت کې ويسالونک عن الیتامى دی بل سوال دا وکړه جهاد کې چې دنو کسان شهیدان شي د هغه ماشومان بچ پاتې شي هغه یتیمانانی نو اوس دا یتیم چې پاتې شو د تر په کفالت کې دی ضرور په کفالت کې دی اوس داغه مال له داغي بسکو الله داغي جواب راځي پیغمبر دې سوال کوي د تانا په معرض مالونو یتیمانانو کل اصلاح لهم خیر هو پیغمبر د دې وری اموالو کې اصلاح کول دا بهتره ده صحابه اصل کې دا مسله دار له چې دا یتیمانان پاتې شو اوس کله دې د اعمال جدا ساتي یتیم له جدا کټوي په خی ځان له جدا په خی نو یتیم مثلا لګاو خو نور پاتې شو بخراب شو دا ود الله وی دا خلک داسې چل کوي دا مسله پر د بل ځای سم حکم زمونږ په معاشره کې دا مړو پسې دا خیراتونه کم نه کیږي په دې کې خصوصا داسې خیرات چې سړی مړ ماشومان یتیمانان پاتې داسې خیراتونو لګول ډېر ځای مخه دا حرام نه حرام ښه ولې دا یې وجه دی سړی مړ شو مثال کے طور پر حکومت کے نوکر دے یا بار ملک دے التا ولا غی پیسی پانڈی اگر آشی سالور لکا پینزه لکا لس لکا روپای را لے وزارونه وی دلالا پیسی را لے لالا پسی بخا غٹ خیرات کر او سیوا نم کئی وزباڑو یتیمانان بچی دا د دې مال نه دی چې دې په خیرات کې دا د یتیمانانو مال له امن خانه ورشنو بوړمه په کې وګړو په مخ باندې الله سره کا خدای دې ولا تجارت ورګی دا تجارت د خیراتي ملاويږي د یتیم په مال جنت نه ورګي ساړې دې نرشي خپل جیب نه په ور پسې صدقه وکي عام طور دا خلک دا ظلم کوي دا زموږ په معاشره کې عام کیږي هغه چونکه معشومان یتیمانانی دغه وس نه رسی آی خو کشران یې غیر سو تاسو په پوس نه کوي هغه چې سو پویږي دی ولا مال زایت رسولي الله وی والله يعلم المفسد من المصلح ور الله تعالی پیږي ښا چې کوم مصلح ته او کوم مفسد ده ولو شاء الله لعنتكم
که الله وختنه شي تنګي در باندې راوسته خو الله اسانی راوسته الله عزیز دی او الله تعالی حکیم دی ولا تنكحوا المشركات او نکاح مکوئ تاسو مشرک خود سره حتی در دې پورې یؤمننا چې هغه ایمان راړي ولا امة مؤمنة او امرأة مؤمنه باندې مؤمنه خیر بهتر ده من مشرکت د مشرکینا ولو اعجبتكم اگر چې عجب کې واجب تعجب کې واجب تعالی ولا تنكحوا المشركات او نک مشرکین او نکاح مکوئ تاسو مشرکان سړو سره حتی یؤمنو حتی چې ایمان راړي ولا عبد مؤمن او امرئ مؤمن بهتر ده من خیر بهتر ده من مشرک د مشرکنا ولو اعجبكم اگر چې تعجب کې واجب تاسو لرا اولئک دا کسان يدعون بل تاسو الى النار بطرف دور والله تعالى يدعو بل الى الجنه بطرف الجنه والمغفره فمغفرت باذن باذن الله تعالى ويبين آياته او بياني الله تعالى آياتنا للناس دپار خلقو لعلهم دپار يتذكرون چې دای نصیحت والی اس سڑے جہاد کئی مصحابوں با جہاد کو نو دا کافرانو علاقے تلاڑ اس علتا جہاد کئی پاتی کی گی او علتا غیت دا نکاح ضرورت راگے نو آیا مشرک خود سر نکاح کولے شی نو اللہ آگے حکم راولے اللہ وی نا ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن مشرک خود سر با چی دنو نکاح نکے سو پوری چاہی سنی راولے ایمان نی راولے زمانگ دا خلق زیبا انگلینڈ تا دی جاپان تا دی اٹلی تا دی آلتا دا کاغذونو جوڑولو دا پارا دا آغا دا چا خود سرسو کی وعدو او بیا والا بانا دا جوڑا گئی دا آلی کتاب دی علاکہ دا آلی کتاب بچیا گئی بس آلی کتاب دی دا اوزنی جدان دا کم آلی کتاب وی دا آلی کتاب ندی دا دی یہودیت و عیسائیت دا سے مذہب نہ دا دی چسا کئی دا خدای ځان نه جوړ کړی دي او کتاب ایمان هغه ایمان راړ جدا مسله ده اسی هغه سره نکاح کول ناجایز دي بیا الله وی ولا امه مؤمنه خیر من مشرکه ولو اعجبتكم تا ته یو باندې اوس باندای نشته ختم نه او که یو باندې ته ملاو شي باندې مثال غلام دی زناور لکه زناور به خلکو خرڅو هغه به خرڅو دا بهتر ده یو باندې ته ملاویږي او داغي په مقابله کې تاسو یو مشرکا ولو اعجبتكم اگر چې د مشرکی حسن او مال دا تاسو عجب کې واچي ګورا نبی علیہ السلام وی تنكح المرأة لاربع یو خځه سره چې سړی واده کوي سلور سيزونه ګوري لمالها مالدار ده مال ګوري ولجمالها حسن ګوري ولحسبها خاندان ګوري ولدینها دین ګوري سلور خبرې شوي حسن مال خاندان او دین رسول الله وی فاصبر بذات الدین تربت یداکا ته پرشتہ کی دینداری غوړه کا الله بدل خیر درکړي الله بدل ته فائدہ درکړي او کنا تتش حسن پس لاړې نو خانا ډېرې داسې حسینای دي چې یو سره واده کړي بل سره تعلق خپل خاوت مړ ولی د دین نه تش حسن کار نه کوي مالدار سره یو کړو خاون بیا غلام ساتي غن حسب د خاندان ډیر ورونو دا ډیر مضبوط خاندان بیا خاون پاغي دمکاوي اصل شی دین دی بیا الله وی او مشرکان لتا سخپلا لور و خور ور کوي حتا یؤمنو چای سراړي ایمان راړي ګورئ رشتہ چې زړې ور کوي لور خور ور کوي نو پاغي کې بم دی یو سیس تړیر خیال کې غریب دی خو ظالم ني ورا کله یو انسان خپل داخله کوئی انګلند کې جاپان کې مالدار لور کی او ظالمي چې بیا سبا ستا خور او ستا لور ټکای او پسروستر گو تعالی راشي او تا ته جاړي نو دغه د سړی په ځړ باندې بیا چاړي راځي ظالم نه خپل رشتہ نه ورکه بی دین له خپل رشتہ نه ورکه الله ولا عبد مؤمن امرئ مؤمن خیر بهتر ده من مشرک د مشرک نه ولو اعجبکم
اگر که تاسو له تعجب کې واچي نه ګوره ولو اعجبتکم د خزه عجب کې واچي تا ته خوان دي سي تعالی خوان در کوي داغي حسن او مال نو په خزه کې کمال حسن او مال له ولو اعجبکم که عجب کې واچي تعالی را د خاون د سړی عجب شي سړی کې حسن کار کوي ها مال په سړی کې دوه سيزونه یې حیات ساتي حسن نه ګوره په سړی کې څوک حسن نه ګوري سړی کې خلک دوه خبرې ګوري یو ولا جاه ګوري یو ولا مال ګوري چې دا کم سړی په معاشره کې مقام اوچتي هغه لار څوک لور خور ور کوي او کم سړی در معاشره کې مالی ډېر خسته دی روپای وزره نشته دی ډېر خسته دی په معاشره کې اړو قدر نشته رسپکت دی هغه څوک لور خور ور کوي د پسړی کې کمال کته شي چې د خپل خلکو کې ځان له مقام او مرتبه او سکه جوړ کړي او د مال ګټلې دا دوه خبرې کته شي بیا الله وایي اولئک يدعون الى النار که مشرکان هم سره رشتہ وکړه دوی هم جهنم ته بلی والله يدعو الى الجنه والمغفره الله تعالی جنت او اسباب د مغفرت ته بلی ويبين آیات لعلهم يتذكرون يسألونك دای سوال کوي د تانه اے نبی علیہ السلام عن الخمر پبارد شراب والمیس پبارد جوارای کی قل وته نبی علیہ السلام فیما پدې دوار کې اسم کبیر گناہ لوی دے ومنافع دې کې فواید دل الناس ظفار د خلقو واسم ما گناہ دې دوار اکبر لوی دے من نفع ما د نفع د دوارنا ويسألونك دای سوال کوي د تانه نبی علیہ السلام ماذا ينفقون جسمال خرج کی دی نقول وته نبی علیہ السلام العفو زائد مال خرچ کئی کذالکم ذکرنگی یبین اللہ بار بار بیانی اللہ تعالی لکم تاطل آیاتنا لعلکم دپارے تتفکرون جتازو تفکر سوچو کئی فی الدنیا پر امور دنیا کے والآخرہ پر امور دا آخرت کے ویسألونک دی سوال کئی دتان اے نبی علیہ السلام عن الیتاما پبارد مالون دا یتیمانانو کے نقل وتوا اصلاح لهم اصلاح دا پاز خیر بہتر دا وان تخالطون کے جرداز گڑوڑ وی اغیسر مال فا اخوانکم دارون استاسو دی والله اللہ تعالی یعلم پیجنی مفسد لر من المصلح دا مصلحنا ولو شاء اللہ کے اراد شد اللہ تعالی لعنتکم تنگی براست پتا سمانے ان اللہ بجک اللہ تعالی عزیز پورا پورا عالم حکیم حکمت والد ولا تنكحوا المشركات وتاسو نکاح مکوئی مشرک خود سرا حتی در دے پورے یؤمن چغی ایمان راڑی ولا امت مؤمنۃ مرائے مومنہ خیر بہتر دا من مشرکۃ د مشرکنا ولو اعجبتکم اگر یہ تعجب کی واجہ تاسو لرا حسن او مال داغی ولا تنكحوا المشرکین او نکاح مور کے مشرکان لرا حتی در نکاح کے مو تاسو نکاح مکوئی او مشرکان سر حتی در دیب سڑو سر حتی یؤمنو چاہی ایمان ولا عبد مؤمن مرئ مؤمن خیر بہتر دے مشرک اند مشرکنا ولو اعجبکم اگر یہ تعجب کے واجی تاسو لرا جاو جلال دا غو مال دا غو اولئک دا کسان یدعون بلی خلق لرا الى النار پطرف دا اور والله اللہ تعالی یدعو بلی تاسو الى الجنت پطرف دا جنت والمغفرہ پطرف دا مغفرت باذن پیدن قلمانی ویبین آیاتی بار بار بیانی اللہ تعالی آیات قل للناس فار خلقو لعلم دپار یتذکروا جدی نسیت والی الحمدللہ رب العالمین کریم خدایا تزم دفور نرادشی اللہ زمون دفور بہاد رحم کے اللہ تقصیرات معاف کے اللہ کامل ایمان کامل رضا کامل تقوی راکے اللہ من تقبل قربت راکے من تقبل معرفت راکے من تقبل عظمت راکے اللہ من طولنا ہر کاروار خدا پکم قانون کی راضی کی اللہ پکم قانون کی ناراض کی خدا کے سر زمین نفرت پیدا کی تمام امت مسلمہ پالمان رحم کے اللہ سمرہ مظلوم مسلمانان دی اللہ خصوصی امداد کے اللہ دا دردہ سمرہ مشورکا دی اللہ دا طول سینی دا قرآن مجید علوم تکولاو کے سمرہ مشران دی خدا تقصیرات معاف کے سمرہ زوانان نور دی اللہ زوانا کی دین دا پار برکت واچے سمرہ معصومان دی خدا عالمان با عمل کے سمرہ زنانہ دی اللہ تی دیندار و پاک باز اولارے اللہ دا شیخ پر عمر کی برکت واچے اللہ دا عافیت و دا برکت جوان دی نصیب کی اللہ دا شیخ سے پجوان مانے اللہ دا دی مرکز سمرہ ضروریات چی دی خدای اغا برابر کی او چی سمرہ دا دی
تعلیمی او که تعمیری دواړه کارونه دي الله د شیخ صاحب په ژوند دا عروج ته ورسي زموږ ټولو په هغه رقم کې صلی الله تعالی علیه خیر خلقی محمد و آله وصحبه اجمعین